سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سورة البقرة 293 آیت مبارکه دی. واقعا د هغه چای بیانولا چې هغې په جهاد کې سستی کړې وه. بادشاه مقرر شو، هغې وی نښې په کار ده. پیغمبر ورته ووی چې ګوره د ده د بادشاهۍ او امارت نښه دا ده چې تاسو ته به یو صندوق راشي او پای کې به ستاسو د رب د طرف نه سکینۍ آرامي او هغه نښې وی چې کوم موسی علیه السلام او هارون علیه السلام پریښي دي ملائکو برابر کړی. بس دا د هغه د امارت نښه ده، د مشرۍ نښه ده. دې کې نښه ده ستاسو دپاره که تاسو مؤمنان یئ. همدغسې وشوه. هغه صندوق راغی او دوی چې کم دی نو هغه ونه مانه. نو الله رب العالمین په دوی باندې بیا به طور امتحان د اوبو امتحان وکړه چې اوبه څوک څکي که نه څکي، تږي کړي دي. او الله رب العالمین د امیر په واسطه باندې د دې امتحان واغست چې ملګری مضبوط دي او که نه اوبو ته هم د ټینګي نه دي. وروستو بیا تفصیلي واقعه ده. نو ځکه الله رب العالمین فرمایي وقال لهم نبیهم، وویل دوی ته پیغمبر د دی ان آیت ملکه، یقینا نښه د بادشاهۍ د ده دا ده ایاتیکم التابوتو چې رابشي تاسو ته تابوت او صندوق فیه سکینة من ربکم چې په هغې کې به آرامي د رب ستاسو نه. سکینه کې ګڼ اقوال دي چې د دې نه مراد څه دی. یو قول لري چې د دې نه مراد هغه اطمینان دی چې کوم د الله رب العالمین د طرف ناراضي په زړه باندې او دا تړلې دی د الله د کلام سره، کاغه توراتو کو زبورو کو انجیلو کو قرآن دی. الله رب العالمین قرآن کې وی الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله رب العالمین په ذکر باندې، د ذکر نه مراد قرآن دی. دلته د الله په قرآن باندې زړه ته آرام میلاویږي. ذکر د ټولو نه بهترین ذکر هغه د قرآن تلاوت دی، د قرآن زده کول دي. ځکه حدیثو کې راځي که نه، ابو ذر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وی فضائل اعمال کې هم دا روایت شته دی چې ابو ذر که وختي لاړ شي او د قرآن یو آیات زده کړي نو تعالی غوره ده د څو رکعاتو نفلو نه؟ د 100 رکعاتو نفلو. نو 100 رکعاته به ته په څومره ټیم کې کې چې تراویح نه وي، چې څه نه وي، تراویح نه وي که نه، نو بیا خو به یې زر زر نه کې که نه. او چې یو باب د علم د زده که، د علم یو مسله د زده کړه، وی دا تعالی غوره د دې نه چې ته 100 رکعاته نفل وکړي. او برابره خبره ده که عمل دې پې وي او که عمل دې پې نه وي. خو د قرآن آیات زده کول دومره د خیر خبره ده. د قرآن باره کې یو مسله زده کول، علم زده کول، دا دومره لوی اهم سیز دی. نو سکینین مراد دغه ده. حدیث کې راځي اسید ابن حضیر رضی الله عنه صحابی دی
هغه چې کم دینو تلاوت کو سوره بقره لوستله حدیث ته بخاری دی او خوا کې ور سره اس ولاړو نو هغه په طرفه کو شو نو هغه به چې تلاوت کوو نو اس په طرفه کې والی او چې کله به تلاوت بس کنو اسپم په قلاره ودرید بیا یې شروع کړو بیا اس طرفه کې شروع کړي بیا چې تلاوت بس کنو بیا هغه په قلار شو وی د زوی یحیی هغه خوا کې ماشومو نو دی ویری داسې نه چې دا اس دی په لتو باندې وای سار راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا واقعیا بیان کړ چې جما سوره بقره لوستلو دغه سیاس می خوا کې ولاړو هغه چې کم دینو سده هغه په طرف دا طرفه کې والی لتی والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو تلک الملائکه دغه ملائکه وادانت لصوتک چستا आवाज ته نږدې راغلی و پته ولګیدا د قرآن आवाज له ملائکه مرাজি د قرآن आवाज له ملائکه راځي کو د حدیث ته کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو قوم د الله په کورونو کې په یو کور کې راجم شي او د الله کتاب لولي د الله د کتاب درس او تدریس کوي الا نزلت علیهم السکینه مگر پاغي باندې سکینه نازلېږي وغشیتهم الرحمه رحمتونه پټای سوی نامونه شو یو انعامدار سکینه نازلېږي دویم انعامدار وغشیتهم الرحمه رحمت پټای دریم انعامدار وحفت منهم الملائکه ملائکه داغین چاپیره گیره چاپیره ورزی او دا لاسکه څلورم انعام داده و ذکرهم الله فی من عنده الله په خپل دربار کې تذکرہ کوي د ملائکه په دربار کې الله تذکرہ کوي نن کده یو سړی تذکرہ په اسمبلی حال کې وشي دی به خوشاله کنه خپه وي خوشاله وي کې خپه وي خوشاله وي کنه نو چې د الله په دربار کې او د ملائکه په دربار کې د تذکری کیږي دا د چا دا د قرآن والا د بل چا نه ګوري دا د چا د قرآن والا چې د قرآن درس او تدریس کوي علم او تعلیم د قرآن کریم څه دی اغاز د کوي او بل ته خيو نو سکینین مراد څه دی هغه چې کم دی نو قرآن